سایفر کیس کې عمران خان ډیر زر رها کېدو والے دی. سایفر کیس څه کیس ته ډیر مرګري سایفر نه پیژني جی چې دا سایفر دی څه شي. اکثر په مونږ بار بار ویډیو جوړو اکثر کمنټ کې خلک تاسو کې چې سایفر څه شي دی نو په دې ویډیو کې پوره په سایفر پویم چې سایفر وایسل او سایفر څه شي دی. په سایفر کیس کې عمران خان ولې گرفتار دی. عمران خان په دې سایفر کیس کې ملک سره غداری کړي کنه توشا خان کیس غونټي په دې کیس کې هم دم نشته دی. په دې کیس کې هم عمران خان ډیر زر رها کېدو والے دی ځکه سایفر کیس کې چې د عمران خان کم وکیل دی غډیر زبردست دلیل پیش کړی دی. یو ډیر اهم نقطه د عمران خان وکیل روچته کړی ده او دې کیس کې شهباز شریف هم ګیریدو والے دی. ټول نه پیله په سایفر خبره کو چې ډیر کسان وایي چې سایفر څه شي نو ټول نه پیله خو په سایفر خبره کو چې دا سایفر کومه بلا راځي. ګوره په امریکا کې د پاکستان سفارتخانه راځي. په دغه سفارتخانه کې د پاکستان یو سفیر هم ناسوي نو د امریکای سفیر د پاکستان سفیر سره ملاقات کړي دي څه اهم خبرې ورسره ډیسکس کړي دي څه اهم پیغام ول ورکړي دي چې دا پیغام ته پاکستان ته ورسو. نو بیا د پاکستان د سفیر چې کم دی کم چې د امریکا کې په سفارتخانه کې ناست دي نو هغه دغه پیغام د خط په شکل کې پاکستان ته راولېږي چې دا خو د امریکای سفیر مال دا پیغام راکړی چې دا پاکستان ته ورسو. نو هغه د خط په شکل کې پریټن فارم کې پاکستان ته راولېږي. خو اصل کې دغه خط له سایفر ویل شي خو دا یو داسې خط چې په دې موته نه پوهېږي دا په کوډ ورډ کې لیکل شوی په دې عام کسان نه پوهېږي د دې خپل سپیشلیسټ یې په دې باندې پوهېږي ځکه که دا چېرته غیر اخوا دېخوا کس لملاسو ته ورشي نو که یې کوله ممکن وي پرې نه پوهېږي وایي دا یې څه چینجي منجي کوډ او کوډ هم داسې نه چې ABC پې لیکلي وي جي یا څه فکره لیکلي وي هغه کوډ کې انسي هم شاملي وي 1 2 3 ABC پکې هم شاملي دا سټار هیس سیمبل وغیره پکې هم شاملي نو په هغه داسې زبان چې په هغې باندې هر یو کس نه پوهېږي. سایفر ورته ځکه وایي چې په دې کې کمې خبرې لیکلي په هغې مطلب عام کس نه پوهېږي دغه خبرې په کوډ ورډ کې شوي وي. اوس د عمران خان سایفر معامله څه معامله ده په هغې باندې خبره کوو جي. د امریکای سفیر ډونالډو د پاکستان سفیر امجد مجید سره ملاقات کړو چې دغه ملاقات کې کومې خبرې ډونالډو امجد مجید لکړې وي نو امجد مجید دغه خبرې پاکستان وزارت خارجه ته راولېږلې دي چې پاکستان وزارت خارجه شاه محمود قریشي دغه سایفر عمران خان خبر کو چې دغه د امریکای نه خو سایفر راغلی دی. اصل کې یو دغه سایفر کې امریکای پاکستان ته دمکی ورکړې و په دغه سایفر کې امریکای پاکستان ته یو قسم له دمکی ورکړې و. هغه څه دمکی و چې امریکا پاکستان نه ډیره زیات ناراضه ده جی او کچري عمران خان حکومت ختم نشي نو بیا پاکستان ته معافي ملاوېدو ورنه ده او کچري پاکستان د عمران خان حکومت ختم کی نو بیا پاکستان ته معافي ملاوېدې شي او د امریکای چې کومه ناراضګي ده دا ختمېدې شي جی. بیا اسلام آباد کې جلسې دوران عمران خان دغه سایفر لهراو کو چې د امریکای نه دمکی راغلی د تاسو به کتلی جلسه کې تقریبا په 27 مارچ په اپروکسیمیټلی یس په 27 مارچ باندې دغه جلسه و چې په دغه جلسه کې عمران خان هغه کاغذ داسې لهراو کو چې دا ګوره د امریکای نه دمکی راغلی ده چې زما حکومت د غرزولو مطلب یو قسم له پلان جوړ دی جی. خو اصل کې دې ځکه عمران خان سره اصلي سایفر نو دغه کاغذ چې کوم عمران خان لهرا کړو دا اصلي سایفر نو دا کاپی و دینه کاپیان بیا وځي چې کله د پاکستان وزارت خارجه تراشه دینه کاپیان وځي هغه کاپیان چې کوم دی بیا آرمی چیف ته پکې لاړ شي چیف جسټس ته پکې لاړ شي وزیر اعظم هاوس ته پکې یو کاپی لاړ شي یو کاپی پکې صدر ته لاړ شي. خو دلته په عمران خان باندې الزام دا دی چې کومه کاپی وزیر اعظم هاوس ته تللی و هغه کاپی وسرو کده هغه نشته جی. هغه کاپی څنګه وکړو تاسو ورېږي هغه کاپی وای عمران خان روکا کړی ده او دې کیس کې عمران خان د سایفر کیس ځکه گرفتار دی چې دغه سایفر طریقه ورکړي. اوس په سایفر کیس کې د عمران خان وکیل ډیر زبردست دلایل ورکړي دي چې عمران خان وکیل ویلي دي چې عمران خان سره سایفر صرف 3 ورځې وجي او د شهباز شریف سره دغه سایفر 179 یو کم اتیا 179 ورځې دغه سایفر چې کوم دی شهباز شریف سره. نو د عمران خان وکیل جج ته وی چې آیا ته د شپږ میاشتې پس تاسو لکه مطلب د عمران خان باندې چې دا کیس چا جوړ کړی نو د شپږ میاشتې پس پته ولګېده چې سایفر روکته او که شپږ میاشتې پس روک شوی وي نو بیا د شهباز شریف دا بیا شهباز شریف روک کړی وي ځکه عمران خان نه پس دغه سایفر شهباز شریف سره ځکه شهباز شریف په دې باندې اجلاس هم یو میټینګ هم کړی دی مخکې ورځي. اوس په د عمران خان مخالف وکیل چې کوم دی هغه به دا ثبوت پیدا کوي چې دا سایفر چې کوم دی عمران خان روک کړی دی. که عمران خان روک کړی نو تاسو شپږ میاشتې پس د عمران خان وکیل ولوي چې دا سایفر ان کیس عمران خان روک کړی دی نو تاسو شپږ میاشتې پس کوم ځای وي تاسو شپږ میاشتې پس په عمران خان باندې کیس جوړ کو. د عمران خان حکومت کله غورځېدلی دی عمران خان نه پس شهباز شریف په وزیر اعظم هاوس کې ناسته پاسته کړې ده نو عمران خان نه پس دغه سایفر شهباز شریف لاسو ته هم ورغلی دی جی او که چېرې اوس روک شوی وي نو بیا شهباز شریف روک کړی دی. عمران خان وکیل ولوي که شپږ میاشتې مخکې روک شوي لکه دا سایفر که چېرې شپږ میاشتې مخکې روک شوي نو دا بیا
تاسو اوس ولې راویښ شوي او که چېرې اوس روک شوي نو دا بیا شهباز شریف روک کړی دی جی. اصل کې د کیس کې وزارت خارجه کې سایفر حواله سره خو دلته هر څه الټه شوي دي. کیس وزارت داخله کړی دی او دا کار چې کوم وی دا وزارت داخله نه دی جی. اصل کې د سایفر کیس چې کوم کیږي دا وزارت خارجه کوي کچري او کس سایفر روک کی کنه وزیر اعظم روک کی یا چیف جسټس روک کی یا آرمی چیف روک کی یا صدر روک کی نو وزارت خارجه چې کوم وی دا کیس کوي په عدالت کې. خو دې کې کیس وزارت خارجه نه دی کړي وزارت داخله کړی دی جی. بل بدا عمران خان مخالفین وکیلان چې کوم دي ابدا هم ثابتای چې سایفر روکېدو سره دشمن ملک ته فائدہ شوه ده او پاکستان ته نقصان شوه ده. عمران خان وکیل ولدا هم ویل دي چې تاسو به دا هم ثابتوي کچره سایفر عمران خان روک کړی نو دی سایفر روکېدو سره دشمن ملک لا فائدہ شوه ده او پاکستان لا نقصان شوه ده. به هم ثابتوي چې څه فائدہ دشمن ملک لا شوه ده او څه نقصان پاکستان لا شوه ده. بل شهباز شریف چې کوم دی په دې سایفر کې سلامتی کونسل کې میټینګ هم کړو نو چې میټینګ شوه نو بیا خو سایفر عمران خان نه روک کړی کنه لکه سایفر خو شهباز شریف سره وکنه چې دای په سلامتی کونسل کې میټینګ کولو کسان را جمع شي په سایفر میټینګ کې دو نو خو هغه ټایم به میټینګ کې دغه سایفر موجود کنه سلامتی کونسل کې به دغه میټینګ موجود کنه نو مطلب سایفر چا سره او شهباز شریف سره او که چېرې سایفر نو بیا د سلامتی کونسل کې د میټینګ پس کولو لکه چې سایفر فزیکلی نو موجود نو میټینګ دی په کومه خبره کولو دی ځکه دا کوېسچن چې کوم دی د عمران خان وکیل هم ریس کړی دی. نو غټ دلایل پیش کړي ګورو به چې څه فیصله راځي نو دا به راتلونکو ورځو کې پته لګي د اپډیټ سو. ډېره زیاته مننه. والسلام.